باب حفظ العلم دی باب کې مقصد دا دی چې علم یادولم ضروری دي. که شاته باب کتابت العلم تیر شو چې علم لیکل نو لیکلم ضروری دي، هر څه کول ضروری دي. ته مقصد دا دی چې یادولم ضروری دي. نو صرف دا نه چې ویل کې او صرف دا نه چې یاد کې دوه ضروری دي. یادول او لیکل دوه نه فائدہ کیږي. نو خیر دا باب کې راځي چې باب حفظ العلم چې د علم یادول پکار دي کنه دي او دا غي څه فضیلت ده دی بارکه دا باب ده. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك بن علي بن شهاب عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه. دې حدیث راوي څوک دی؟ صحابي رسول ابو هريره رضی الله عنه. قال هغه فرمای دا ګوره مخکې ما تاسو ته ویلو د ټولو نه ډېر روایت د کوم صحابي نه روایت دي؟ ابو هريره رضی الله عنه دنه کنه اوري ټول نه ډېر حدیث ته چا نه روایت دي؟ ابو هريره، حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ. او څومره روایت دي؟ 5274 تقریبا 5240 دومره روایت دي. یو صحابي نه صرف روایت دي او دومره چې دا نور صحابه راجمه کې هغه دومره روایت نه دي ثابت. ولکه بعضی لکه حضرت عائشه نه روایت دي، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، حضرت انس، لکه ټول کې ډېر د روایت دي. اوس مسله دا و چې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا مسلمان شوی په 9 هجری کې دی. په 9 هجری کې به تقریبا نبی رسول الله څومره وخت تیر شوی؟ زیاتونه زیات 3 کال چې د ایمان راوړل دی او نبی رسول الله سره د ټوټل 3 کال تیر کړي. نو د ټول نه ډېر روایت د څنګه دي؟ حالانکه د هغه صحابه چې کوم ټول عمر نبی رسول الله سره تیر کړي دي هغه د عمر روایت نه دي ثابت څومره چې د حضرت ابو هريره نه ثابت دي. نو تغي واجبانی بعضی صحابه په دې اعتراض کولو او دا به ورته ویل چې تاسو دومره روایت د کوم ځای ثابت دي، کوم ځای یاد دي او دومره روایت د کوم ځای راوړي؟ زړه صحابه ته دومره دي روایت شوی او ته دومره راوړي. سوال باندې پوه شو؟ نو دا هغه سوال جواب دلته ابو هريره رضی الله عنه په خپل ورکي. هغه وايي ګوره قال هغه فرمایي چې ان الناس يقولون خلق دا وايي چې اکثر ابو هريره ته چې ابو هريره خو ډېر زیات روایت بیانوي. ولولا آیتان فی کتاب الله کچیتا کتاب الله یعنی په قران کې دا 2 آیات نه وي ما حدثت حدیثا ما به یو حدیث نو بیان کړي او هغه ثم یتلون به دا حدیث تلاوت کو دا آیات تلاوت کو. ان الذين يتلون ما انزلنا من الكتاب والهدى چې بشک هغه خلک چې کوم پټي ما انزلنا کوم چې موږ نازل کړي دي من البينات بینات یعنی دلائل والهدى او هدایت او دلائل او احکامات د هر څه پټي. مخکې به الی قوله الرحیم پورا غټ آیت د الرحیم پورې يهودانو صفت الله ذکر کړي چې دو بینات آیات او دا شی نه پټي را پټي مکمل پورې به پټي. مطلب دا شو چې ګور علم نه دی پټول پکار او تاسو به زاد طالبین یا نور ځکه حدیث ویلي نبی رسول الله فرمایي چې علم پټ کو قیامت پر ورځ به هغه ته د ور واګي زنجیران د خلکو واچول شي. نو علم پټول خو دومره غټه ګناه ده چې ته د قران دا آیات نه وې کنه چې به علم پټول دومره غټه ګناه ده. ما به یو حدیث منو بیان کړ نو دې آیات د وجه احادیث بیانوم او ډېر ولی بیانوم ډېر ځکه بیانوم چې ان اخواننا من المهاجرین زمون هغه ورونه چې کوم مهاجرین دي کان یشغلهم الصفقه بالاسواق هغه خو دې شي مصرف کړی دي چې بازارونو کې ګرځي ځکه خلکو کاروبار کوي کنه کاروبار د وجه دوه غونډه ورځ بازارونو کې ګرځي. وان اخواننا من الانصار او چې کوم زمون انصار ورونه دي هغه څه کوي کان یشغلهم العمل فی اموالهم هغه خپل مالونو کې خپل کارونه مصرف کړی دي. یعنی مهاجرین بازارونو کې ګرځي او انصار دا په پټو کې او د خپل کارونه کې مصروف دي. نو هغه خدا مصروفیات دي او زما سدي وان ابا هريره او زما کار دا چې کان یلزم رسول الله زه هر وخت د نبی رسول الله سره لازم ما یلزم نخته مور پوری بشبع بطنه پټکه خېټه. مطلب دا چې زما کار سکار روزګار نه دی نور سکار مې نشته بس یو ټیم روټي یو خور ورازه سبق تکینه وند ورځ نبی رسول الله سره ما ويحذر ما لا يحذرون او ابو هريره به حاضرې دلو مجلس کې سبق کې دومره به حاضرې دلو چې لا يحذرون نور صحابه به دومره نه حاضرې دل یعنی هغه به مصروف او زبر ډیر راتلم. ويحفظ ما لا يحفظون ابو هريره به هغه خبر یادول چې کوم به نور صحابه نه یادول یا نه به شو یادول یا اوریدل بیان د زز د ذکر دومره ډیر حدیث بیان سید چې مالک وخت تر کړه درې کاله لیکن هر وخت نبی رسول الله سره ټول عمر تر کړه د درې کاله مستقل تر کړه دغه وجبانه ډیر روایت ز بیان. نو ګوره باب کې راغلی باب حفظ العلم چې علم یادولم پکار دی کنه
نو څنګه چې ابو هريره رضی الله عنه یاد کړو د یادول پکار دي او علم دا چې کوم یادولم بل سوال بدا کېدلو کنه حضرت ابو هريره رضی الله عنه باندې یو اعتراض دا بدام کېدلو چې دومره ډېر روایت ته یادې کې څنګه نو دیو ته جواب ورکړي چې اصل کې ماته پیغمبر دوا کړی دا نو مخکې حدیث کې دا دی وبه قال حدثنا ابو مصعب احمد بن ابي بكر قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن دينار عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضی الله عنه روایت دی قال فرمایي چې قلت يا رسول الله دا هغه سوال جواب ورکړي سیدا کوم سوال چې تاسو د دومره حدیثونه یادې کی څنګه وی قلت يا رسول الله ما ویل چې اذا الله رسول اني اسمع منك حديثا كثيرا زه خوستانه ډېر احادیث اورم لیکن انصاه معنا يرشيست قال النبي رسول الله فرمایل چې ابسط رداءك دا خپل صادر د خور کا چې ما فبسطته ما غصادر خور کو فغرف بيديه نبی رسول الله په خپل لاس باندې هغه کې د سلپه واچولې لپه پیژنې کنه رضوان الله سونه سړی راټول کې د سلپه لکه د اراده کې کړلې او زما په دې صادر کې اشاره وکړه واچول اوس په لاس کې چې شو ظاهرا اسم نه کار کېدل لیکن اشاره وکړه مطلب دا چې علم په کې واچو ثم قال او بیا ویل چې ضم ابو هريره دا ځان پورې ومګه فضممته نو ما دا خپل سینې پورې دا صادر ومګلو نو داغي برکت دا چې فما نسيت شيئا بعد داغي نه بعد ما نه یو شی نه هیر شوی دومره حافظه دا حافظه ما زکه تیز ده دماغ زکه تیز دي چې دا د پیغمبر غ دوا ده نو مثالی شکل باندې نبی رسول الله هغه ته اصل خو دوا و لیکن دا شکل مثالی او ته پیش کو چې دا علم می د صادر کې واچول او استاد سنې ته منتقل کو نو وسه سنین علم نه یریږي اچھا او امدا شانت یو حدیث دی اخري حدیث دی وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن ابي فديك بهذا او قال فغرف بيده فيه دا حدیث هم دغه شانت دی هغه او د حدیث کې فرق نشته لیکن صرف یو شی فرق دی هغه څه فرق دی ګوره شاته حدیث کې اخر کې ترشو فغرف بيديه دا لفظ دی کنه او دلته لفظ رااله فغرف بيده فيه دلته یو لا ذکر دی شاته دوه لاسونو ذکر بس دا فرق دی وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال حضرت ابو هريره فرمایي چې سمعت من رسول الله حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائن وما د نبی رسول الله نه دوه لوخي یاد کړی دي یاد کړی مې دي نبی رسول الله نه څه شی وعائن دوه لوخي پیژنې کنه هغه دوه لوخي مې یاد کړی دي دا لوخي ته صرف د مثالی په شکل باندې وای ګینه حقیقت کې لوخي نو مطلب دا چې د علم یو دوه لوخي هغه ما د نبی رسول الله نه یاد کړی دي او زما سینه کې محفوظ دي هغه دوه لوخي څه دي فاما احدهما دوه کې یو داده فبسسته چې هغه ما خور کو هغه یو علم چې یو پیاله چې کوم وکنه هغه یو لوخه د علم لوخه هغه ما خور کړی دی څنګه ما خور کړی دا ټول حدیثونه اوس ما تطویل کنه هغه نو روایت دی 5200 دا ټول روایت دا غنه نو دا علم هغه خور کړی دی نو د دې خو دا تاسو ته پته ده و اما الاخر او دا دویم علم هغه لوخه چې دی هغه د علم دی فلو بسسته کشي ته هغه علم مخور کما کنه قطع هذا البلعوم نو غصب کړی شي کټ بکړی شي زما د مری بلعوم ستوي بلعوم مری ته وی لکه مخکې وګوره قال ابو عبد الله امام بخاری په خپل د دې وضاحت کوي چې البلعوم مجرى الطعام بلعوم وای د خوراک غنالې چې ده کنه هغه ته وای لکه مثال کې تور پر سړی د خوراک کوي د مری نه چې کته کوزیګونو بیا دوه لارې تل دي یو لار دا غې ته بلعوم وای او یو دا غې ته حلقوم وای بلعوم او حلقوم خاطر خوراک چې سړی وکي دا چې په کومه لار باندې کته زی هغه ته وای د خوراک نه لکه بلعوم متوي او دا بل چې دا غي د حلقوم وای هغه د ساده پاره د سړی به سا اخلي او راخلي نو حضرت ابو هريره فرمایي هغه علم دومره خطرناک علم دی چې دغه علم هم زخور کما دا غي نتیجه به سره وځي چې خلک بس ما دا مری وسکی هغه د علم دی اوس هغه څه قسم علم وشته نه بیانولو او دومره خطر پکې و نو علما وایي چې هغه علم دا چې شریعت علم نه بلکې هغه د منافقین نمونه پکې و لکه څنګه چې دا مشهور ده چې نبی رسول الله حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ ته یو منافق بارک ویلو چې دا منافق دی هغه ته ټول پتا و او بیا هغه هم چاته نه ویلې ځکه چې راز سن دي ظاهر اول پکار نبی رسول الله رازو هغه ته به رازدان ویلې
نو یو منافق باره کې هغه ته پته ولیکن چاته به ویل نه په دغه وجه باندې به حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته تاسو کولو چې منافق څوک دي د ورته نه ویل به ورته ویل چې خاص سید دارته زه منافق یم او کنه هغه ول نه ته نه به څوک دي دا معلومول د پاره چې کله جنازه رااله هغه جنازه کې به حضرت عمر رضی الله عنه کتلې چې حضرت حذیفه په دې جنازه کې شته کنه شته کشي ته و معلومه ده چې دا مسلمان دی به ول جنازه وکړه کشي ته هغه صحابي په کې نو معلومه ده چې دا منافق دی د جنازه حضرت عمر پرې خودله نو د منافقین نمونه او یو منافق په باره کې پوره تفصيلات دا څنګه چې حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ ته نبی اسلام ویلو دغه شان ته حضرت ابو هريره ته ویلو چې دا د منافق دی نو ولی په دې باندې مری کټ کیږي و هغه ځکه چې یو سړی چاته وایي کنه چې لکه ته منافق نو غلب غوسه ورځي کنه ورځي دسه چاته مثال ته وایي هغه ګناګار ته لکه ته ګناګار تاکي خدا غلطي ته دا شی څوک نه مني چې چاته د سی وي چې ته منافق ته کافر نو اغلب غوسه ورځي او کې دې شي غوسه کې راپاسي او مړی دې کټ کې قصه ختم شي نو په شي دې بلعون دې علم نسو مراد ده یو خدا علم مراد ده چې د منافقین مبارک نبی رسول الله دته پوره تفصيلات بیان کړو یو دا بل دا چې د دین مراد هغه علم ده چې هغه صرف علماو د لپاره مناسب ده عام کسانو ته هر خبره نه دی کول پکار صحیح ده لکه مخکې بم یو باب راشي هغه باب کوم نبی رسول الله دا ذکر کړی دی چې علمی خبره بعض علمی خبره د سي چې هغه هر سړی ته د ویلو نه عوام ته د ویلو نه بس هغه علمی طبقه پورې محدود نه صحیح به ته لانجه شر نه جوړیږي چې کله هغه مسله عوام ته لاړ نو به ته لانجه جوړیږي ځکه عوام خو به نه پويږي او کې دې شي ته داسې مسله بیان کړي چې هغه مسله صحیح لیکن هغه را پاسيږي او ته شرط نه وایي نو دغه وجبانه هر مسله هر سړی ته نه ویل پکار صحیح ده که مثال دا دی کنه چې مانځ کې جمع ولاړ یو جمع دوران کې د امام نمخ کې سلام چې کوم دی سړی وکي او ختمه کې منځ دا جایز نه ده کنه لیکن اصل مسله دا ده چې د امام نه پهله سلام واړی او منځ ختم کی صحیح ده سم مسله لکه چرته تللی یا بل کومه مسله دا غنه مخ کې سلام واړی او منځ ختم کی اصل مسله دا ده چې جایز ده سم مسله نشته لیکن اوس عام سړی ته تداوی است نو هغه ته خدا مسله پته نشته ده نو هغه نه بلانجه جوړي صحیح ده یا د سنورم کوم مسائل آسان الفاظ کې دی پوهه کوم دا بریلویان چې الصلاه والسلام وایي اوریدل دي کنه الصلاه والسلام درود الصلاه والسلام علیک یا رسول الله زموږ ټول علما فتوا دا ورکړي چې دا جایز نه ده اوس اصل مسله دا ده چې دا بالکل جایز ده لیکن اله جایز ده چې کله سړی بالکل په خپل دماغ او کې خپل ځان استهزار د نبی رسول الله وکي او دومره په دې دماغ باندې حاضر کی دماغو کې دای چې بس نبی رسول الله ماته مخامخ ته او زور ته مخامخ یم دا تصور جوړ شي او په دې تصور کې د نبی رسول الله باندې دا درود وایي چې الصلاه والسلام علیک یا رسول الله چې پیغمبره پتا باندې د درود او سلام رحمتونه دا خو الله سره وایي چې مخامخ او پیغمبر خو مخامخ نه دی لیکن دومره ذهن باندې سړی شور کی چې مخام تاسو تکاري چې مخامخ ده نو بیا سړی وایي نو بیا خو جایز ده اوس دا مسله چې د بریلویانو تویر نه بس کار خراب دي وای چې موږ اسیم بیل ویل نه بس تاسو مو استي صحیح ده بهر حال دا علم د چاره خبره چاته نه دی ول بکار نو حضرت ابو هريره رضی الله عنه تک فرمایي بعض یو علم ما خور کړی د خدا بل نه خورم خور مې کوو کار خرابېږي نو خلاصه دا د باب حفظ العلم علم یادول دم ضروری دی لکه حضرت ابو هريره چې یاد کړی